بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 79 نمبر درس دی. انشاءالله د جنس په لحاظ سره د مؤنث دوه قسمونه دینه مخکې درس کې مونږ ذکر کړیو، هغه په نقشې شکل کې جوړ کړیو. اوس چې د کتاب په انداز کې کوم سبق ته انشاءالله هماغه طریقې سره مې ولیکلو، اوس په انشاءالله په دې طریقې سره ووایو. د جنس په لحاظ سره د مؤنث دوه قسمونه دي، مذکر او مؤنث. اوس اول د مذکر تعریف کوي، بیا د هغې نه پس د مؤنث تعریف کوي او د مؤنث بیا قسمونه بیانوي. نو ګوره جي، د مذکر تعریف، مذکر هغه اسم وي، مذکر هغه اسم وي چې په دې کې مذکر اسم کې د مؤنث علامت نه په لفظونو کې وي او نه تقدیری یعنی پټ وي. تقدیری مطلب چې فرض کړی شوی وي یا پکې پټ وي. لکه رجلون، په دې کې نه د مؤنث په لفظونو کې څه علامت شته او نه پکې تقدیری علامت شته. فرسون، رجلون سړي ته وایي، ټیک شو جي. او فرسون چې نه لفظونو کې سره مؤنث علامت شته او نه چې تقدیری یعنی نه پکې پټ د مؤنث علامت شته، نو دې ته مذکر وایي. مذکر څه ته وایي؟ مذکر هغه اسم ته وایي چې په دغه اسم کې د مؤنث علامت نه په لفظونو کې موجود وي او نه پکې تقدیری وي. یعنی تقدیری مطلب چې فرض کړی شوی وي یا پکې پټ وي، فرض کړی شوی یا پټ. لکه رجلون دی، نو رجلون په دې را جیم لام کې د مؤنث علامت نشته. دې نه مخکې درس کې موږ د مؤنث علامات ویلو چې یا به پکې آخري حرف ګولتا وي، یا به آخره کې الف ممدوده وي، یا به الف مقصوره وي. هم مخکې درس کې ویلي، اوس انشاءالله په دې کې بیا هم را روان دي. فرسون، وګورئ په دې کې فاراسین دی، فرسون اس ته وایي، نه پکې د مؤنث یعنې ګول تا شته چې د مؤنث علامت دی، او نه پکې آخره کې الف او حمزه چې هغه هم د مؤنث علامت دی هم پکې نشته، او نه پکې آخره کې الف مقصوره شته، نو هغه علامات پکې د مؤنث نشته. نو دې ته مذکر وایي. مذکر هغه اسم ته وایي چې په دې مذکر اسم کې د مؤنث علامات نه په لفظونو کې وي او نه تقدیری یعنی پټ وي، لکه رجلن او فرسون. اوس د مؤنث تعریف وایي. مؤنث هغه اسم وي، مؤنث هغه اسم وي چې په دې مؤنث اسم کې د تانیث مؤنث ته وایي. ښه جي، دې کتاب کې تانیث ویلې، موږ ورته مؤنث وایو. چې په دې اسم کې، چې په مؤنث اسم کې د تانیث یعنی د مؤنث علامت په لفظونو کې یا تقدیری موجود وي، یا به په لفظونو کې موجود وي ګولتا یا الف مقصوره یا الف ممدوده، او یا به تقدیری وي یعنی پټ په هغې کې منلی کېږي، فرض کړی شوی وي پکې، په لفظونو کې به نه وي خو هغې کې به مؤنث علامت ګڼلی کېږي. بیا درته اوس وایي د علامت په لحاظ سره د مؤنث دوه قسمونه دي. علامتي لحاظ سره یو قیاسي معنی ده چې قانون وي، قاعده وي، کومه قاعده د مؤنث وي هغه یادوي، نو هغې ته یعنی دې قیاسي ته مونږ علامتي وایو. ټیک شوه. علامتي مؤنث هغې ته وایي چې په هغې کې د مؤنث علامات وي. او یا سماعي مطلب دا سماعي ویلی شي، سماعي ویلی شي. نو دا سماعي سما اورېدلو ته وایي، اورېدلې شوي ته وایي. نو سماعي مطلب هغه عربو چې د عربو ماهرین هغه مؤنث ګڼي، د مؤنث علامات پکې نه وي، خو عرب ورته مؤنث وایي، نو بس هغه به بیا مؤنث ګڼي، هغه بیا هغې ته به مؤنث وایي. لکه د دې قسمونه مونږ په دې نه مخکې درس کې ویلي، د اور نومونه، د هواګانو نومونه، دغه شان د شرابو نومونه، د ملکونو ښارونو نومونه، انساني جفت اعضا اندامونه، جفت جوړه اندامونه د انسان، او هغه متفرق اسماء، سما، ارض، شمس، نفس، دار، عصا وغیره، دغه ته مؤنث سماعي وایي. اوس اول د مؤنث قیاسي درته ټول تفصیل بیانوي. نمبر 1 مؤنث قیاسي. مؤنث قیاسي هغه اسم ته وایي. مؤنث قیاسي هغه اسم ته وایي. مؤنث قیاسي هم دې ته وایي او علامتي مؤنث هم ورته وایي. ښه جي، مؤنث قیاسي هغه اسم ته وایي چې د تانیث علامت پکې په لفظونو کې موجود وي، هغې ته مؤنث قیاسي وایي. مؤنث قیاسي څه ته وایي؟ چې د تانیث یعنی د تانیث مؤنث ته وایي. دا یاد وساتئ، ګورئ، تانیث مؤنث ته وایي. د تانیث علامت پکې په لفظونو کې موجود وي، هغې ته مؤنث قیاسي وایي. او د تانیث لفظي علامات درې دي. د تانیث لفظي علامات درې دي. اول نمبر ګولتا.
ټیک شو دا ما دا ګول تام بیا لیکلی ده که حقیقتا وي یعنی لفظونو کې موجوده وي دا ګول تا که حقیقت کې په نظر موږ ته راځي چې ګول تا پکې ده لکه طلحه د طلحه کې وګوره دا طلحه نوم د مذکر دی د سړي نوم دی خو دا لفظي په لفظونو کې دا مؤنث دی او معنی د مذکر د پاره ده چې مذکر د سړي نوم دی او نور اسم مؤنث دی دې ته وګوره اخره کې پکې دا ګول تا ده نو دا ګول تا حقیقتا ده نو دا د مؤنث علامت دی او که حکمن وي حکمن مطلب دا دی چې په دې کې هغه ګڼل کېږي لکه عقرب چې په دې عقرب کې دا اخري با نه ده با دا د ګول تا په حکم کې ده دا ماهرین دی دا وایي چې د عقرب کې دا آخري لفظ چې دی دا آخري لفظ اصل کې وایي ګول تا ده خو نه لیکلی کېږي چې په دې عقرب کې دا څلورم د تای تانیث په حکم کې دی ټیک شوه دا با پکې د تا په حکم کې ده ټیک شوه نو دې ته وایي دا څلورم حرف پکې چې دی کې دا څلورم د تای تانیث په حکم کې دی چې په دې کې دا څلورم حرف دا ورته ولیکئ حرف څلورم نه پس بیا دا حرف ولیکئ څلورم حرف د تای تانیث په حکم کې دی ښه جي دا خو د مؤنث قیاسي اولنی قسم و اولنی قسم سره ګول تا چې د کوم اسم په اخره کې وي نو هغه به هغې ته علامتي مؤنث وي یا قیاسي مؤنث علامتي د قیاسي چې قیاس معنا ده چې په دې باندې قاعده لګېدلې قانون پکې دا دی قانون پکې دا ګول تا دا د مؤنث قانون دی دا قاعده ده چې دا به مؤنث اسم وي نو هغې ته قیاسي وایي قیاسي یعنی علامتي مؤنث نو یو ګول تا دا قیاسي مؤنث یعنی علامتي مؤنث ته یو الف مقصوره زائده الف مقصوره زائده څه ته وایي الف مقصوره ما تاسو ته ویلي وی چې د دریو حروفو نه پس یو حرف پکې حا ده دویم حرف پکې با ده دریم حرف پکې لام دی د دې لام نه پس بیا دا کړه دا الف ته الف نو دې الف ته دا کړه زبر د الف ته ها نو دا دې ته الف مقصوره زائده وایي زائده ورته څه لپاره وایي چې دې کې دا اصلي حروف دا حا با او لام دي دا پکې اصلي دي او دا کړه زبر او دا یا چې دی دا کړه زبر دا د الف په حکم کې دی ښه دې ته الف مقصوره وایي دې کړه زبر ته الف مقصوره وایي نو دا الف مقصوره او دا یا دا چې دی دا پکې زائده دي او صغرا په دې کې دا صاد یو حرف دی دا غین دویم حرف دی او دا را پکې دریم حرف دی نو دا درې پکې حروف اصلي دي او دا الف مقصوره پکې زائده دی زائد دی دغه شان دا کاف چې دی دا حرف اصلي دی دا با پکې حرف اصلي دی دا را پکې حرف اصلي ده او دا را دا یا او دا کړه زبر دی کړه زبر ته الف مقصوره وایي دا الف مقصوره پکې زائد دی یعنی زیاتی دی دا درې پکې اصلي حروف دي دا کړه دا الف مقصوره پکې زیاتی دی نو دا عین په دې عظما کې دا عین چې دی دا حرف اصلي دی دا زوا حرف اصلي دی دا میم حرف اصلي دی دا درې حروف اصلي دي او دې نه پس بیا الف مقصوره دی نو دا الف مقصوره او دا یا چې دا زائد دی بیا نو دې ته ځکه الف مقصوره زائده چې درې حروف اصلي وي د هغې نه پس کومه الف مقصوره وي نو هغه هم مؤنث ده ٹھیک شو یو ګول تا مؤنث علامتي ده یو الف مقصوره علامت د مؤنث علامت دی یو الف ممدوده زائده الف ممدوده زائده څه ته وایي چې اخره کې د کوم اسم په اخره کې د دریو حروفو نه پس چې الف او حمزه وي چې د دریو حروفو نه کم وي نو ګوره هغه بیا مؤنث نه وي د دریو حروفو نه چې زیات وي ښه چې درې حروفو نه پس بیا الف او حمزه وي نو ګوره دا الف او حمزه په دې حمرا کې دا حا حرف اصلي دی دا میم حرف اصلي دی او دا را پکې حرف اصلي ده وګوره بیا دا الف او دا حمزه نه دي دا زائده دي نو دې الف او حمزه ته الف ممدوده وایي دغه شان د بیضاء کې با حرف اصلي یا حرف اصلي دا ضاد حرف اصلي او دا الف او دا حمزه دې ته الف ممدوده زائده وایي دغه شان صحرا ده صاد حا را دا پکې اصلي دي دا الف او حمزه دې ته الف ممدوده زائده وایي دغه شان دا خا حرف اصلي دی ضاد حرف اصلي دی را حرف اصلي ده او دا حمزه او دا الف او حمزه دې ته الف ممدوده زائده وایي نو دا مؤنث دي ګوره د مؤنث
مؤنث لفظي علامات درې دي. د مؤنث لفظي علامات دي یو ګول تا ده، یو الف مقصوره، یو الف ممدوده. د مؤنث لفظي درې علامات دي، ګول تا، الف مقصوره، الف ممدوده. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.